تاسو به داسې ډېرې واقعې مخې ته راغلي او لیدلې به مې، خو تر اوسه پورې به دا چې نن واقعه زه تاسو سره شیر کوم، دا واقعه به تاسو په پیله ځل باندې وایي چې یوه جینۍ راپاڅي او خپله مور د یاد په سر باندې قتل کوي، او دا یې څنګه قتل کوي او دې خلک سره د دې جینۍ د کم وخت نه تعلقات او څومره وخت نه ورسره ده په موبایل باندې ګپ شپ لګولو، او دې جینۍ څو ځل خپل مور ته ویلو چې زه ارشد اقبال سره واده غواړم. ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې درکوم. زمونږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې ګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم، تاسو کو چینل زمونږ په دې چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ زمونږ او سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټالۍ نشان ووهئ چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. مینهوالو دا واقعه په صوابۍ په ټوپۍ کې مخې ته راغلې ده چې دا جینۍ ته د ارشد اقبال د ورور واده ته تللې وه، په هلته کې په دا جینۍ خپله په ارشد اقبال باندې هلته کې مینه شوله، او بیا یې غوښتل یمن غوښتل چې د دې ارشد اقبال سره چې ملاقات ورسره وکړم، چې په دغه ملاقات کې ما دا خپلو کې خبرې وتلې د مینې وکړو. یمن ارشد اقبال د خپل طرف ته وغوښتو او ورته ویل چې غواړم چې تا سره واده وکړم. نو ارشد اقبال باندې سترګې توره شولې چې زه خو دومره ښایسته هم نه یم چې دا ما سره واده کول غواړې. خو یمن ورته ویلې چې ما او ستا به رابطه څنګه ساتو. ارشد اقبال په دغه ټایم کې تللی دی او یمن نه موبایل سمدستي موبایل او سیمه یو شی ورته ورکړی دی، او ورته ویل چې ما او ستا به نن د پس په دې شي باندې خبرې کېږي او ته په دې ځه زه په دې. خو د هغې نه بعد د یمن د ارشد اقبال سره ملاقات نه ده شوې، خو په موبایل باندې به یو بل سره ګپ شپ لګولو. چې یمن ته څه موده تېره شوله د خبرو اترو نه، یمن د خپل مور نه ویل چې غواړم چې زه د ارشد اقبال خلک سره واده وکړم، خو مور یې ونه منله او ورته ویل چې لورې دا خبره ډېره غلطه ده، ما ته پته ده چې ستا پلار دا خبره هېڅکله نشي منلی. یمن د خپلې مور سره په دغه خبره باندې جنګ جګړه شوه چې غواړم چې ارشد اقبال سره واده وکړم. خو مور د یمن مور ډېره زیاته سخته هوښیاره وه او شکي شوله پرې چې دا دې لازمي دي جینۍ چا سره څه تعلقات شته دی. خو د مور بیا د یمن شاته ګرځېدله چې څه وخت تېر ده چې یمن په خبرو باندې په موبایل باندې په خبرو باندې ګیره کړله او د لور د لاسه یې موبایل راښکلو، ورته ویل چې لور دا موبایل تاله کوم ځای نه راغلی دی او په چا سره خبرې کوي. خو یمن شوه او که مور شوه، خو یمن د خولې نه خبره وینستله. خو ورته ویل چې زه به دې پلار ته ویم. نو یمن ویل چې دا که چې مې پلار ته ما خو وژنې پرېږدي، خو مې نه چې پرېږدي مې نه. نو یمن ته پلار سر ته تمانچه پرته وه او هغه تمانچه یې راواغېستله، مور یې په تمانچه باندې ویشتله. چې مور یې په تمانچه باندې ویشتله نو چې ویې کتل د مور نه خو ساه ونه وتله. نو چاره یې راواغېستله او بیا په چاره باندې ترې نه ساه ویستله، دروازه یې پسې بنده کړه او یمن وتښتېدله او ارشد اقبال یال ته یې ټلیفون وکړو. هغه غریب په پینټۍ کې کاروبار کولو او ورته ویل چې ارشد اقبال ما خو ستا دپاره خپله مور قطع کړه. خو ارشد اقبال هم ورته ویل چې ښه دې ونه کړې، بد کار دې وکړو، خو زه ته چې اوس کوم ځای کې جهانګیري ته راوځه، په جهانګیري کې به دواړه ملاقات وکړو بیا به راوځو. خو ارشد اقبال چې جهانګیري ته راورسېدلو یمن یې اوچته کړله او د خپل د خور کور ته یې بوتلله. خو هغه ځای نه بیا پولیسو ونیوله او اوس پولیسو سره دي. مینهوالو یمن د ارشد اقبال سره د یو کال نه تعلقات وو، د یو کال نه دا سلسله سټارټ وه. خو د یمن مور د یمن په واده باندې ناراضه وه چې ارشد اقبال سره واده دته وشي. مینهوالو زموږ د سره نننۍ معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره تاسو زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټالۍ نشان ووهئ چې ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.